قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة معراج المؤمنين او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم کتونکو ناظرینو، الله تعالی سره د ما د حضور مبارک پاغه بهترین شفاعت کې برخه نصیب کا، او بیا چې کوم خصوصي شفاعت ته پاغه کې دی الله مونږ تاسو او چې څومره کتونکي دي دوستان دي ټولو د خدای پاک په شرکت نصیب کړي. کتونکو الله تعالی په قرآن پاک کې بار بار په مانځه باندې حکم فرمایلی دی. بیا که حضور علیه السلام مبارک احادیثو ته وکتلی شي نو احادیثو مبارکو کې هم دا فرمان جاری شوی دی چې مونځ د مؤمنانو دپاره معراج دی، د الله دیدار دی او د الله خبري دی. حضور علیه السلام مبارک خپل تره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې زه تا ته یو عبادت خوم، که هغه عبادت تا وکړو نو تا ته به 10 قسمه ګناهونه معاف شي، 10 قسمه ګناهونه به درته معاف شي، او هغه تمام ګناهونه چې راجمع کې دا 10 قسمه جوړیږي دا تمام ګناهونه به درته معاف شي. یو عبادت وکړه او که خوښه دې وي نو روزانه یې کوه، که بیا روزانه نه هفته کې خامخا کوه، که په هفته کې نشي کولی په میاشت کې خامخا کوه دا عبادت، او که په میاشت کې هم نه په کال کې، او که په کال کې هم نه اې د ماتره حضرت عباس رضی الله عنه نو په عمر کې خو یو ځل وکړه. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا د صلات تسبیح هغه طریقه ورته وښودله. کتابونو د فقه لیکلي دي چې صلات تسبیح مونږ به مونږ په کومه طریقه باندې کوو. اسانه طریقه یې دو، یو سمپل او ساده طریقه یې دو. زه خو اکثر کوشش ما دا چې کتاب کې څه راغلي وي او په هغې باندې الله ماله توفیق راکړي او زه په هغې باندې مخکې لاړ شم چې څومره اسانې مسلې هغه زه راوباسم، او یقینا ملګرو ډېرې خوښېږي او ملګرو ته ډېر په دین کې اسانتیا میلاویږي. او همدغه وجه و چې حضور علیه الصلاة والسلام مبارک موږ ته فرمایي چې یسرو ولا تعسرو، اساني راولئ او سختی او تکلیف مه راولو. نو اساني چې کومه په دین اسلام کې وي پکار دی چې هغه موږ خلکو ته بیان کړو، دا د علماو د وخت ذمواري ده. صلات تسبیح مونږ به مونږ څنګه کوو؟ صلات تسبیح مونږ به مونږ داسې کوو چې 4 رکاته چې اول تړو نو را به شو ښایسته اودس به وکړو، که هغه ورځ او که شپه وي، او وبدرېږو چې 4 رکاته صلات تسبیح مونځ کم په دې حضر وخت خاص خدای تعالی را مخمد کعبې شریفې په لورې الله اکبر. د هغې نه بعد چې کله مونږ تکبیر ووایو او لاسونه وتړو د نامنه لاندې یا زنانه په خپل ټټر باندې لاسونه کیږي، نو دغه ځای کې به مونږ صلات تسبیح مونځ شروع شو. ټول ناول خورونو دا خبر یاد وساتئ چې درېیمه کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دغه ځای پورې دا کلمه به مونږ 100 وارې 75 وارې په هر رکات کې وایو، او دا 4 رکات وي او 4 رکات چې دي هغه به مطلب چې په هغې کې مونږ 75 نو دا 300 عدد جوړیږي، 300 عدد جوړیږي. نو دا په هر رکات کې مونږ 75 وارې دا کلمه وایو. په کوم ډول او په کومه طریقه باندې؟ ټول ناول به چې مونږ ودرېدو سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک نه بعد به مونږ 15 ځل دا کلمه په دغه ځای کې ووایو، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. چې په هر څه طریقه باندې شماري، خو داسې نه چې یا تسبیح ورپسې راواخلي یا بل یو شی یا بل یو شی داسې غټ هغه باندې مې نه کې، البته په دې ګوتو بندونو باندې که داسې په طریقه باندې چې څوک در باندې پوه نه شي او شماري نو انشاءالله څه خبره به ورکې نه وي. 15 وارې به غیرک نه بعد دا کلمه وایي، بیا به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد بوایي، سورت بوایي، سورت پسې بیا به 10 وارې دلته دا کلمه ووایي. نو دا 25 ځل شو. بیا چې کله رکوع له لاړ شي رکوع کې به 10 وارې وایي، نو دا تقریبا چې 35 وارې شو. رکوع نه چې راپاڅېږي او قومه چې ورته ویلی شي په هغې کې به 10 وارې وایي، 45 وارې شو. او بیا به سجدې له لاړ شي، سجده کې به 10 وارې وایي، 55 شو. چې بیا کینی جلسه چې ورته وایي 2 سجدو په منځ کې ناسته هغې کې به 10 وارې وایي، 65 شو. او چې بیا سجدې لاړه شي نو 10 وارې به وایي 75 ځل. دا کلمات په وایي د مانځه چې کوم خپل کلمات یې هغه هم وایه او ورسره دا کلمه وایه. مثال په طور باندې رکوع له لاړ شي دا کلمه ووایه، خو بیا سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد بیا ورکې دا کلمه وایه. نو که هغه سبحان ربي العظیم یا سبحان ربي الاعلی د دې په ځای باندې بس دا کلمه وایي، بس ټیک رس خبر نشته، ځکه چې همدغه کلمه به پکې وایي. همدې کلمې چې کوم مفهوم دی هغه په دې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر کې تقریبا چې موجود دی. رونو په دا کې یو مهمه خبره دا و چې یو سړی دی هغه نه په رکوع کې دا سیز پاتې شو، دا کلمه پاتې شوه 10 وارې.
یا سجده کې ته پاتې شوه یا غیر رکن پس ته پاتې شوه، دا به څه کوي؟ دا چې کله دویم رکعت ته لاړ شي نو په دویم رکعت کې دی د هغه کلمه ووایي. مثال په طور په رکوع کې ته په اول رکعت کې دا کلمه پاتې شوه، دویم رکعت په رکوع کې د لسو په ځای شلواري ووایي. رکوع کې مکملو نشه کوم هغه کې چې ورته مکملو شي هغه دې وکړي او په آخره کې د سجده سهو وکړي. سجده سهو اسانه طریقه عبدو رسول پورې مونځ ووایي په صلات تسبیح اخر کې، او یو طرف ته سلام د واړی بیا دوی سجدې ولګئ، اتحیات په دې سجدو کې عامې سجدې د ولګئ. دا کلمات ته پکې مو وایي ځکه دا کلمات خو پوره شوي دي که نه. سبحان ربی الاعلی به پکې ووایي درې واري او دوه سجدې به ولګئ، بیا په اتحیاتو باندې کینې او بیا به تر هغه سلامه پورې مونځ ووایي او بیا به سلام واړي. ورونو دا د صلات تسبیح اسانه او یو سمپل طریقه وه. تاسو ټولو ته ما گزارش دی چې موږ هیڅ دنیا لالچ نشته په دې ویډیوګانو کې، یا صرف مقصد هم دا دی ما ملګرو ته ویلي چې خلکو ډېر زیات زه مجبوره کړی یم چې خامخا دیني پیغامات شیر کوه، نو دغې وجې نه دا دیني پیغامات ما شیر کړل. الله تعالی دې اول ماله پوره اجر راکړي. بیا تاسو ټولو کتونکو له تاسو ته ما دا عرض دی چې څومره ملګرو ته دا عبادات او دا دینی خبرې رسولی شي ورسوئ. تاسو په هېڅ هم نه کېږي او ډېرو خلکو ته پې فایده رسېدی شي. 10 قسمه ګناهونه په صلات تسبیح باندې معاف کېږي. الله تعالی د موږ تاسو تمام عباداتو سره محبت نصیب کی. او هسې حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې څوک په رمضان کې نفل وکړي د فرضو قدر ثواب دی، او چې فرض وکړي نو د اویاو فرضو قدر ثواب دی. الله تعالی د موږ تاسو له عمل پې راکړي او الله تعالی د موږ تاسو د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.